أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وبالعذاب هم خالدون. در اهل کتابو کې د يهوديانو قباحت ذکر کیږي چې دوی ځان ته مؤمنان وای، د اسلام دعوه کوي، ځان تورات ته منسوب کوي او عیسایان انجیل ته منسوب کوي. خو د دې باوجود د اهل کتاب چې کم اهل يهوديان دي نو دوی دوستانه د کافرانو سره کوي او د کافرانو سره دوستانه کول دا د نواقض الایمان نه دی، په دې سره ایمان ماتي. نو معلومی کې دا چې د دوی د ایمان دعوه او د کافرانو سره دوستانه د یو بل سره کلک تضاد لري. دا دوانه د جمع کېدی نشي چې د کافرو دوست هغه مسلمان نه، چې مسلمان هغه د کافرو دوست نه. دا مخکې موږ ویلو چې کله نبی علیہ السلام مدینه منوره ته هجرت وکړو، مدینه منوره کې د يهوديانو دوه غټي قبیلې وي، یو بنو قریظه او بل بنو نذیر، او دی به د مکې د مشرکانو سره رابطې ساتلې. د مکې د مشرکانو سره د دې لپاره رابطې ساتلې چې هغه د مسلمانانو ازلي دشمنانو، نو دغه دشمنانو سره رابطې ساتلې چې اسلام غالب نشي، د مسلمانانو فتوحات او مقبولیت دنیا کې پیدا نشي. او بیا دغه دوستانی حاصل دا و چې دوی په خپل د مسلمانانو سره سخت بغض لرو، البته د مسلمانانو دشمنان په جاندري معلوم کړي، نو هغه سره رابطې ساتلې چې دغه په مرسته باندې د مسلمانانو خاتمه وشي. الله تعالی وی ترى تبین ای پیغمبره کثیر منهم، ډیر زیات د دوینه ټوله ونه ورزکه چې بده کې نیکان خلک هم موجودو. عبد الله بن سلام هغه ملګری پکې شته، نو دیو جن ټول د سينو بلکې اکثر د سيو. يتولون الذين، چې دوستانه بکې دغه کسانو سره کفرو چې کافران دي. مکه موږ ویل کافرانو سره دوستانه کول د ایمان ماتي ختمي. لبئس ما قدمت لهم انفسهم، ډیر بعد دی هغه چې وړاندې کړي دوی د پاره انفسهم نفسونه د دوی، ان سخط الله عليهم، چې غصه به دوی ته الله تعالی د کافرانو د دوستانی په وجه باندې دوی ته الله تعالی غصه ای. او په العذاب هم خالدون، او په عذاب کې به دوی همیشه دا او په العذاب هم خالدون. دا اشاره د دې خبره ده چې د کافرانو دوستان ګناګار نه دي، بلکې دا قطعی کافران دي. او کافران چې کوم قطعی کافران دي نو هغه په جهنم کې همیشه نه براوځي. کدا ګناي کبیره وي یو ځل براوتل وي، او الله سره هم خالدون وای چې همیشه وي، یعنی دا یقیني کافران دي. لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولیاء. الله ولو كانوا يؤمنون، اشترط کې دوی ایمان لرل بالله په الله تعالی باندې. الله تعالی باندې ایمان لرلو معنا دا چې د هغه په تمام احکام باندې یقین وي، والنبي وخپل پیغمبر باندې یقین وي، یعنی په موسی علیہ السلام باندې یقین وي. وما انزل الیه، او هغه چې نازل شوی دی چې تورات ته په هغه باندې یقین وي. متخذوهم اولیاء، دوی باندې نه والدا کافران به دوستۍ سره. معلومی کې دا چې د خپل پیغمبر او خپل کتاب باندې ایمان نشته، د خپل پیغمبر او کتاب باندې ایمان وي. دا مصالح د مخکې نه روانه د اتفاقی مسله ده چې د کافرانو سره دوستانه باندې ایمان ختميږي. ولكن كثيرا منهم، لیکن ډیر د دوی نه فاسقون نافرمان دي. لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. دا مخکینی مضمون تفصیل دی. ترى كثيرا منهم يتولون الذين، د هغه آیات تفصیل دی چې دوی د کافرانو سره دوستانی په دی وجه باندې کوي چې لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. تب بیا مونږ پیغمبره اشد الناس ډېر سخت د خلقونه عداوه په دشمنی کې للذين د هغه کسانو د پاره امنو چې ایمان راوړل، یعنی د مؤمنانو سخت دشمنان متبیامونی اليهود يهوديان، د ټول نغړ دشمنان د اسلام د يهوديان دي. والذين اشركوا، هغه کسان چې مشرکان دي، بت پرست خلق دي، در اسلام بنیادی دشمنان دي. او په دې وجه باندې د یورپی حالات، د بنی اسرائیل حالات،
دغه شان د هندستان کې د مسلمانانو مظلومیت، په چاینا کې د مسلمانانو مظلومیت، برما کې دا دلته کې يهود دي، دلته کې مشرکان دي، او بیا په اسلامي ملکونو باندې دغه خلکو دلالان مسلط دي. نو په اسلامي ملکونو کې هم د مسلمانانو ژوند د سختو خطرو سره مخامخ دي. نو الله تعالی وایي د اسلام ازلي دشمنان، غټ دشمنان دا دوی دي، یو مشرکان دي، یو يهوديان دي. د دې دا معنی نه راځي د نور کافران خلک دي، دا نور خلک نه دام کافران دي، خو د اسلام سره دشمنی دومره سخت نه ده څومره چې د دوه قومونو د سخت ده. الله تعالی ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى، او تبه خامخ بیا مونږ ای پیغمبره ډیر نږدې د مسلمانانو ته مودة په دوستانه کې، للذين حق کسان امنوا چې ایمان راوړی دي، الذين حق د حق کسان دي قالوا چې ویلي دي انا نصارى چې موږ نصرانیان یو، عیسایان یو. یعنی مسلمانانو ته په نږدېواله کې، مکابرانو کې مسلمانانو ته عیسایان لږ نږدې دي، په محبت کې، په رحم دلی کې، په نرمۍ کې، په مرسته کې دا نږدې دي. خدا کم چې نږدې ونو د هغې خپل علامات دي، هغه علامات د نبي علیه السلام په زمانه کې په عیسایانو کې موجود وو. یو دا ده چې په هغې کې عابدان خلک موجود وو، عبادت پې کوي، دنیا سره به کار نه لرو. دویم په هغې کې عالمان موجود وو، قسیسین حق پرست عالمان پکې موجود وو. دریم صفت یې دا و چې هغوی تکبر نه کوه. اوس که دغه صفتونه په دې زمانه کې بچا کې موجود شي، دا هم ښه خلک دی او اسلام ته نږدې دی، خو دغه صفتونه په دې زمانه کې د عیسایانو نه ختم شوي دي. په دې وجه باندې د عیسایانو او د یهودیانو مشترکه اتحاد دی د اسلام خلاف. الله تعالی وایي ته بیا مونږ ډېر نږدې دي مسلمانانو ته مودة په دوستانه کې، للذین هغه کسان آمنو چې هغوی ایمان راوړی دی، د مؤمنانو ته نږدې خلک به ته بیا مونږ، یعنی دوستان یې نه دي خو نږدې دي، ورته لږ ورته نرم دي. الذين قالوا هغه کسان چې ایمان، هغه کسان چې هغوی وایي انا نصارى چې موږ نصارا یو، ذلک بأن منهم دا په دې وجه د اسلام ته چې نږدې شوي دا په دې وجه باندې، بأن منهم چې یقینا بعض د دوی نه قسیسین عالمان دي. قسیسین قس چې کوم دی دا عالم ته ویل کېږي، حق پرست عالم ته، او رهبان د عابدانو ته ویل کېږي. دې کې د امام قتاده رحمه الله رایې دا ده چې کله عیسایانو ګمراه شو د دوی انجیل یې ګډوډ شو، په دې کې یو عالم پاتې و د هغې نوم قسیس دغه نوم و، او دا قسیس سره خپل انجیل ورسره و چې هغه بیخي روغ رمټ انجیل و. کوم ځایونه کې د انجیل مخالفت کې د دروغو مسلې پکې خلکو داخلولې او بدن کې بدن نورانه جوړاو، نو دغه قسیس چې کوم دی دا د خپلو ملګرو سره ځان رساو، هغه خلکو سره بحثونه مناظرې کولې چې دا کار مه کوئ، زما سره اصلي انجیل موجود دی، په هغې کې دا حکم نشته دی، تاسو سره ځان نه جوړ کړی دی. دغه قسیس په دې عیسایانو کې ډېر مشهور شو. بیا به چې کوم کسان حق پرست خلک وو، نو دوی به ویل چې دا قسیسین دي، د قسیس والا خلک دی، د قسیس ملګري دي. نو په دې وجه باندې د قسیسین معنی دا ده حق پرست عالمان. نو یو وجه د دوی دا و اسلام ته ځکه نږدې دي چې په دې کې حق پرست عالمان موجود دي، دویم په دې کې عابدان عبادت گزار خلک موجود دي. وانهم لا یستكبرون، یقینا دوی تکبر هم نه کوي، په خلاف د یهودیانو کې چې هغوی متکبرن دي، په هغې کې د علم هم انتهایی کمزوري ده، په هغې کې عابدان هم نشته دی، او که دي نو ډېر کم دي، د نش برابر دي. نو په دې وجه هغوی باندې خبره اثر نه کوي. او چې په کومه معاشره کې عالمان ډېري، عابدان پکې ډېري، تکبر پکې نه، هغه معاشره اسلام زر قبلوي، حق پرستۍ ته زر تنګوي. د دې وجه نه نبي علیه السلام چې کله مکه معظمه کې د هغې ملګري تنګ شو، اول سر کې یو څو کسان چې د هغې سرپرستي عثمان رضی الله عنه کوله، حبشې ته هجرت وکړ. او نبي علیه السلام وویل چې ما اورېدل چې په حبشه کې یو سړی دی، عالم دی، د انجیل شریف عالم دی، ډېر حق پرست سړی دی، ظالم هم نه دی او ظالمانو سره مرسته هم نه کوي. که تاسو پناه اخیستل غواړئ دغه خواته ځان ورسوئ. اگر چې د حبشې بادشاه مسلمان نه و خو عیسائی عالم و. دوی چې کله لاړل نو هغوی د دوی ډېر هرکلی وکړو، ډېر همدردي ورسره وکړله. په دویم پیر باندې یو بل وفد روان شو چې دغه مشتري حضرت جعفر رضی الله عنه کوله، او د دې سره زنانه هم ورسره وي او 2 نارینه ورسره هم ورسره وي، یو غټه قافله وه. د حبشې بادشاه د خپلو ملګرو سره د هغې استقبال ته راوتلی، په لار کې ورته ولاړو او ډېر شان شوکت سره دوی بوتلل او کورونه یې ورته حواله کړو، د خوراک سامان، د رهایش، د ژوند وسایل یې ورته حواله کړل، هلته دوی اوسېدل.
د هغې نه وروسته بیا مکې والا اوس سامان راجمع کو په هغې کې سونا او نور قیمتي سامانونه پکې وو. یو ګروپ احساس کړي چې دا سامان ویسئ دغه بادشاه له ورکړئ او ورته ووایي چې کوم کسانو له تاسو پناه ورکړې دا لرې کړي دې ځای نه وباسئ، یا موږ ته حواله کړي چې مړې کړو، یا دغه ځای نه تاسو وشړئ چې ځای ورک شي. نو په دغه ټیم کې د حبشي بادشاه حضرت جعفر رضی الله عنه راوغوښتو، هغه نه تپوس وکړي تاسو هجرت کړی زموږ خواته راغلی، ستاسو مجبوري څه ده، څه کمزوري ده ودې راغلي. نو جعفر رضی الله عنه ته ډېر تفصیلي واقعه ورته بیان کړه. نبي علیه السلام هغه تمام علامات یې ورته وښودل. د قرآن هغه حصه چې کوم ته معلومه هغه ورته واوروله چې داسې پیغمبر راغلی، موږ په هغې باندې ایمان راوړی دی، موږ یو الله تعالی منلی دی، د یو الله بندګي کوو، د بتانو نه انکار کړی دی او دا خلک زموږ په هغې باندې زموږ دشمنان شوي دي. نو دغه ټیم کې د حبشې بادشاه هغه هدیې راواغېسته قریشو ته بیرته واپس کړې، مشرکانو ته واپس کړې چې دا ویې دې زموږ تعلق نشته دی او موږ ایمان راوړل، دا کسان په حق باندې دي، دا صحیح پیغمبر دی، په دې کې هېڅ شک نشته دی. کله چې نبي علیه السلام مدینې منورې ته راغی، هجرت یې وکړو او مدینه کې اسلامي ریاست قایم شو، نو د حبشې هغه مسلمانان چې هجرت یې کړی هغه بیرته رالو، مدینې منورې ته رالو. کله چې دوی راتلل نو د هغه ځای نه تقریبا د 80 کسانو وفد د عیسایانو سره هم راغی. کله چې دوی مدینې منورې ته راغلل، نبي علیه السلام په خدمت کې حاضر شو. نبي علیه السلام دوی ته سورت یاسین واوراو. سورت یاسین د اورېدلو سره سم دوی د الفاظ وویل چې د دا آیاتونه بیخي د انجیل د آیاتونو سره مشابه دي، د هغې شانته کې مضمون دی، د هغې شانته کې حکم دی او دا خو بالکل د یو بل سره نږدې دا واقعي آسماني کتاب دی. د سترګو نه ډېرې اوښې توی شول، ډېر یې وژړل او د هغې نه بعد دغه ټولو کسانو ایمان راوړ. خو په یهودیانو کې داسې مرحلې رانغلي. صرف عبدالله بن سلام او د هغه ملګرو ایمان راوړل چې هغه ډېر محدود کم کسان چې قابو ته نش برابر په نسبت د عیسایانو باندې، چې عیسایانو باندې دا اثر ډېر زیات شوی او ډېرو کسانو پکې ایمان راوړی دی. نو قرآن چونکې د عدل او د انصاف کتاب دی، نو اگر چې نسوارا زموږ دشمنان دي او چې کوم پکې ښه خلک دي او د هغې ښه صفتونه دي، نو قرآن هغه په تفصیل سره بیان کړه، په هغې کې بخل ونه شو. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. الله تعالی وایي هر کله چې دوی واورېدو هغه څه چې نازل شوي وو د پیغمبر علیه السلام، ترى نو تا لیدل اعینهم سترګې د هغوی تفیض من الدمع چې ډکېدې د اوښکو نه، د اوښکو نه سترګې راډکې شوې. او دا هغه واقعه ده چې کوم دوی د حبشې بادشاه په رالېږلي کسانو قافله وه، د هغه مهاجرینو سره رالېږلي چې کوم حبشې ته هجرت باندې تللي وو، بیا مدینې منورې چې کله واپس کېدل نو دغه کسانو سره رالو، یو لویه قافله وه د عیسایانو. او مدینه منوره کې موږ وړاندې وویل چې کله سورت یاسین واورېدو نو سترګې د اوښکو نه راډکې شوې. مما عرفوا من الحق، د هغې وجه نه چې دوی پېژندلی وپېژانده حق لره، حق یې وپېژانده چې دا آسماني کتاب دی او دا نبي علیه السلام واقع اخرنی پیغمبر دی. یقولون دوی وویل ربنا ای رب زمونږ آمنا موږ ایمان راوړی دی، فاکتبنا مع الشاهدین موږ ولیکه د ګواهانو سره، په کوم چې په دې خبره باندې ګواه کوي چې دا اخري پیغمبر دی، قرآن حق دی او په دې خبره باندې ګواهي کوي اخري امت دی، دغه کسانو سره موږ هم ولیکه، یعنې موږ دوی سره ملګري کړي. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، او څه وجه زموږ دپاره چې موږ به ایمان نه راوړو په الله باندې، وما جاءنا من الحق او هغه چې راغلی موږ ته د حق نه چې قرآن دی، ونطمع او موږ تمه لرو ان يدخلنا چې موږ به داخل کړي ربنا رب خپل مع القوم الصالحین د قوم نیکانو سره. قوم صالح نه مراد د امت دی او دې باندې دلیل سورت انبیاء 105 نمبر آیت